عن أبي درداء رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حد العلم الذي إذا بلغه الرجل كان فقيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه چې فقیه چاته یې، عالم چاته یې. د علم حد چې هغه لیمټ رسي، یو انسان څه علم زده کړي نو هغې ته عالم یای شي او فقیه یای شي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ما امتیانو کې چاته 40 حدیثونه 40 حدیثونه عیود وي نو قیامت پر ورځ به دی فقیه او عالم چکی شي، او قیامت پر ورځ به زه د شفاعت او په زه په ده باندې ګواهي ورکوم چې دی به عالم او فقیه وي. نو الله رب العزت به دی علماو سره چکی، فقهاو سره چکی. انسان ته پکار ده چې کم از کم 40 حدیثونه یاد کړي.